د میراوس صاحب نه یوه خپم کټ شوې ده او د دې بل هم خطره ده او دا ورو ورو خیږي. ګورئ یو خبره کوم بیا دې خبره په خپله تاسو واورئ. مړه زمونږ دا کم چې هغه سټاران دي زمونږ د پښتو، لکه زه به اوس وایم چې میراوس داسې یو انسان دی چې ټول عمر د خلکو په چهرو باندې خنداګانې راوستي، هغه په داسې حال کې پروت دی که نه. نو زمونږ معاشرې ته تاسو وګورئ چې څومره کمزوره ده او ماشومانان دا پیژني، حالانکې دا ماشومانان لیدلی نه دی. ولې پیژني؟ مشران ویل که څنګه میراوس یې چې څوک د خندا خبره کوي او د هغه داسې حال دی که نه. جناب الله دې له صحت درکړي. منډه تړل ورسره ووښئ. تاسو خبرې واورئ چې څه وایي. ګرانو کتونکو، قدرمنو پښتنو ورونو، السلام علیکم. زه یم میراوس، هماغه ستاسو ورور تنګیوال. زما دا شوګر کې دا یو وخت په کټ شوې ده، دا بله رانه پنجه کټ شوې ده. خدای دې خیر وکړي که دا نور هم را مزید را مخکې شوه. بس زه بس په ځای ناستی وم، اوس به د خپل عمر باندې تنګ یم، ژاړم ځکه چې د ګټې وټې مې څوک نشته. د خندا په ځای دعا ته ارزومند یم، د خندا په ځای دعا ته ارزومند یم. په ما خاورې و سندار دې خاندمه، لاړه تېر شه چې تېرېږي بس دورانو. دغه عمر و د باد په شان روانو، که دولت په ډېرو ټوکو زیاتېدلې نو میراوس په د تنګي د کلي خانو. که زما نه څه غلطي شي زه د هغې بخښنه غواړم، ما ته بخانه وکړې. او که عمر ډېر هم زیات شي، ډېر هم زیات شي، اخر به ځې